و اذا طلقتم او هر کله چې تاسو طلاق ورکئ النساء خذتا فبلغنا بیا هغوی ورسی اجلهن خپل نیټې ته یعنی عدت ته فامسکوهن نو تاسو ایثار کوي د خذ لرا بمعروف د دستور مطابق بمعروف په خپل طریقه او سرحوهن یا دوی پرېږ دی او سرحو یا پرېږ دی هن د خذ لرا بمعروف په خپل طریقه باندې د دستور مطابق ولا تمسکوهن او تاسو محساروي دوی ضرارن د تکلیف لپاره لتعتدوا د پاره د تاسو سختی وکي الله پاک جل شانه سرنګ چې خزا او سړی دواړه جدا جدا پیدا کړی دي او دک شانته الله پاک جل شانه د دې لپاره احکامات عمره لګلی نو نکاح دا چې کوم دی یو شرعي طریقه ده د نسل پیدا کېدلو لپاره خو طلاق الله پاک جل شانه ابغض المباحات دی طلاق چې دی ابغض المباحات په خوغو سيزونه چې کوم جایز سيزونه دی پای کې د ټولو نه ناخوخه سيز د الله پاک په نسبت باندې طلاق دی خو بیا هم الله پاک جل شانه د مصلحتونو د پاره د بعضی مصلحتونو مطابق چې انسان د خزه او د سړي کله کور لګیږي نو الله پاک بیا طلاق جایز کړی دی نو دې کې الله پاک جل شانه دوا اختیار انسان ته ورکړي دي چې کو تاسو چرته کې کور نه جوړیږي نو تاسو د خپل بیبي ته طلاق ورکوي نو چې طلاق ورکه او دا په عدت کې دن نوي نو یا خو ورته رجوع وکړي د دې لپاره په خپل طریقه باندې څه مطلب رجوع ورته وکړي د دې حقونه ادا کړي او دې خپل زړه صفا کړي چې تاسو مانسي کوم معاملې راغلي دا هغه ته زړه صفا کړي او یا چې کوم دې په خپل طریقې سره پرې ده په انصارو کې یو کسو هغه خپل بیبي ته طلاق ورکو چې کله ورته طلاق ورکو نو چې طلاق یو طهر کې ورته طلاق ورکو هغه طهر تیر شو بل شروع شو بل چې کله شروع شو او کله د دې د عدت په ختمېدو شو نو رجوع ورته وکړله چې کله رجوع کړه نو بیا د دې نکاح تازه شوله نو بیا ورته طلاق ورکو نو د دې عدت بیا د سر نه چې کوم دې سٹارټ شو نو چې بیا عدت سٹارټ شو نو بیا چې کله عدت په ختمېدو شو نو بیا ورته طلاق ورکو او چې کله بیا عدت په ختمېدو شو نو بیا ورته رجوع وکړله نو طلاق په ورکو بیا به ورته رجوع کوله نو د هغې عدت په دې چل ول باندې اوږده او هغه یې تنګوله نو 9 میاشتې په دې کې ولګېدلې نو چې کله 9 میاشتې په دې کې ولګېدل نو الله پاک جل شانه دا آیتونه نازل کړي چې اذا طلقتم هر کله تاسو طلاق ورکړئ النساء خذتا فبلغنا اغوی ورسی اجلهن خپل نیټې ته یعنی عدت ته کوم عدت چې تیرېدو ته ورسی فامسکوهن نو یا دوی اوساتئ دا خزي منع کوي اوساتئ د ځان سره یعنی رجوع ورته وکړئ بمعروف په خپل طریقه رجوع د دې لپاره وکړئ چې تاسو د خزي ته رجوع د دې لپاره کوئ چې تاسو کور جوړ شي د دې لپاره ته رجوع مکوئ چې ته تنګې را تنګې شي یار تر مہر معاف کی یا اسی د خپل ځل بلاس په واسه دې لپاره به ته رجوع نه کوي نو الله وی په خپل طریقې سره نو یا خو د خپل بیبي ته رجوع وکړه خپل خزه جوړه کا او یا د سی وکړه چې په خپل طریقې سره پرې ده بس یو طلاق ورکا او بیا ته رجوع مکو دا غي د عدت ته وګدولو د لپاره بس طلاق ورکا په دا حالت باندې پرې ده چې کله درې حیزه یا درې میاشتې یا ماشوم پیدا شي نو بس دا په پتا باندې طلاق شي طلاق بیان به واقع شي دا بیا چې هر چا سره نکاح کول غواړي خپل نکاح دی نو دوه اختیار الله درکړي یا خو ته رجوع او خپل خزه جوړه کا او چې رجوع خپل خزه جوړول د مقصد نیوي نو بیا ورته رجوع مکو بس په دغه حالت باندې پرېدا چې د دې د عدت وګديږي نه عدت خدا خو چې کوم دی لوی ګران کار دی ځکه خاون ورله خواله نزي او دې باندې پابندې ولګي نو عدت دا ګران کار دی نو د دې عدت وګدومه دا تنګومو یا ورله طلاق ورکا او طلاق نه پس ته بیا رجوع مکوا او کو داستا سو مقصد دا وی چې زموږ د کور جوړ شي نو خیر دی بیا ته رجوع کا خو د دې لپاره ته رجوع مکو چې د عدت وګد شي او د تکلیف ورسي ځکه چې حدیث پاک کې دي چې هغه سړی ملعون دی چې کوم سړی مسلمان سړی یا خزه ته کوم دې تکلیف رسی نقصان ورته رسی یا مسلمان سړی یا خزه لا دوکه ورکی یا ول دوکه ورکی یا د تکلیف رسی دوکم یو قسم تکلیف دی چې څوک مسلمان د تکلیف رسی په دې باندې د الله پاک جل شانه لعنت راوړي
لعنت څه مطلب؟ د الله د رحمت نه لرېوالي ته چې کوم دی لعنت ویلی شي، د الله د رحمت نه به لرې وي. او الله پاک په ورله بیا سزا هم ورکړي په آخرت کې. الظلم ظلمات الیوم القیامه، ظلم چې کوم دی دا به تیاري په ورځ د قیامت باندې. نو الله دوه اختیار درکړي، یا پرېږده په خپلې طریقه، یا په خپلې طریقه باندې چې کوم دی خپله ښځه که رجوع ورته وکړه.